अस्सलाम वालेकुम। नन जो कोम ज़मूंग टॉपिक ते आगा दे डायनामिक इक्विलिब्रियम सही दा नो डायनामिक स्पेलिंग दे DYNAMIC डायनामिक तब पश्तो के मुतहरिक वाई पश्तो के डायनामिक ता मुतहरिक हम वाई नो मुतहरिक इक्विलिब्रियम तवाई तवाज़ुन सही दा नो डायनामिक इक्विलिब्रियम द बुक के पी चुकुम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चुकुम डेफिनेशन निकले शवे द आगा दा दे च व्हेन ए बॉडी इज मूविंग at uniform velocity under the action of several forces acting together, the body is said to be in dynamic equilibrium. No दवाई चिकला यो बड़ई न दा यो बड़ई सही दा फॉर एग्जांपल दा जमुंग सरा यो दा लांद चिकम मा फिगर ड्रा कड़े दे सही दा यो स्टोन श सही दा तिगा दा काना गोला दादा काना नो बदा बंदे यो फोर्स दे साइड ना दे सही दा यो फोर्स दे साइड ना दे और यो फोर्स दे साइड ना दे और यो फोर्स दे साइड ना दे नो दा डेफिनेशन दा वाई चिप यो बाडई फॉर एग्जांपल दा यो बाडई दा काना यो तिगा दा नो बदा बंदे मुख्तलिफ फोर्सुना लागी सेवरल फोर्सेस पे लागी او په یو ځای باندې کار پې کوي سید ټول فورسز په یو ټایم په یو وخت په لګېدلې دي او د تیګه یو مخصوص ویلاسټي هم ده او کدا تیګه په مخصوص ویلاسټي سره روانه وي لکه په دې ډایرکشن کې روانه ده کنه په دې طرف کې روانه ده صحیح ده او دا ویلاسټي یونیفارم وي صحیح ده لکه دا ویلاسټي بدلیږي نه یو کانسټنټ ویلاسټي وي صحیح ده نو دا تا وایي نو دا باډی چې کوم دی دا په डायनामिक इक्विलिब्रियम के दा सही दा मतलब रवाना हम दा ओ इक्विलिब्रियम में दा नो डायनामिक मुतहरिक इक्विलिब्रियम जका वर्ता वाई चला का बदे बाडई बंदे फोर्सेस हम लागी दा फोर्स पे लागी और दा हम फोर्स पे लागी दा पे लागी और दे वजन दा बाडई हम रवाना हम दा सही दा लका दे डायरेक्शन के रवाना हम दा who da de chikum velocity da a uniform velocity da सही da नो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चा मतलब छ एक्सेलरेशन चुकुम दे आगा 0 दा सही दा एक्सेलरेशन 0 दा सही दा नो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0 दा अच्छा नो यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 दा यूनिफॉर्म वेलोसिटी په پښتو کې څه مطلب شو چې فار ایگزامپل دا تیګه روانه ده کنه په دا باندې فورسونه ما ولګول صحیح ده دا سه فورس مې په لګو دا سه فورس مې په لګو دا سه مې لګولې ده دا تیګه چې کوم ویلاسټي دا هغه د 30 میټر پر سیکنډ ده او په نارث ډایرکشن کې روانه ده صحیح ده زبردست راکم फॉर एग्जांपल दा यो तिगा दा kana دا باندې د سایډ فورس لګیدل د سایډ فورس لګیدل د سایډ فورس لګیدل دی او د سایډ فورس لګیدل دی او دا تیګه روانه هم ده په دې سایډ روانه هم ده صحیح ده او دا نارث سایډ نارث ډایرکشن باندې روانه ده ویلاسټي کې ډایرکشن هم وي صحیح ده او د ویلاسټي دا 30 میټر پر سیکنډ ټوورډز نارث صحیح ده ان ډایرکشن باندې ده صحیح ده نو په 0 سیکنډ فار ایگزامپل په 12 بجې صحیح ده فکس 12 بجې باندې د تیګه روانه شوله صحیح ده او د تیګه ویلاسټي 30 میټر پر سیکنډ نارث ډایرکشن ته روانه ده صحیح ده فورسز په لګېدلې دي کنه او 12:05 سیکنډ نه ده صحیح ده 12:05 मतलब t = 5 सेकंड صحیح ده نو 5 سیکنډ نه بعد چې ما وکتل صحیح ده मतलब 12 بجې باندې ما وکتل نو د ویلاسټي 30 میټر پر سیکنډ وا د فورسونه هم په لګېدلې دي او نارث ډایرکشن باندې په شمال طرف ته هم روانه وا او ویلاسټي 30 میټر پر سیکنډ وا او د تیګه باندې فورسونه هم لګېدلې دي په 5 سیکنډ نه بعد 12 بجې او 5 سیکنډ وشول کنه
نو فار ایگزامپل دا 5 سیکنډ نه بعد टी = 5 سیکنډ دغه تیږې ویلاسټي فار ایگزامپل دا تیږه دلته راغلی ده صحیح ده نو په هغه نارت ډایرکشن کې ده او دا فورسز هم په لګېدلي دي صحیح ده د فورسز په لګېدلي دي او د دې ویلاسټي 30 میټر پر سیکنډ ده صحیح ده نو هغه ویلاسټي بدله نشوله صحیح ده دلته هم 30 پر سیکنډ و او دلته 30 میټر پر سیکنډ و صحیح ده نو یو کانسټنټ ویلاسټي لرله نو دی وجه نه په دا باډۍ باندې دا باډۍ نه ده دا چې کوم تیږه ده دا په ډاینامیک ایکویلیبرم کې ده مطلب دا شو چې ډاینامیک ایکویلیبرم چې acting together the body is for example when a body is moving at uniform velocity under the action of several forces acting together the body is said to be in dynamic equilibrium मतलब په دا تیږه باندې ډېر فورسونه هم لګېدلي وي او دې ویلاسټي 30 میټر پر سیکنډ په نارت شمال طرف ته روانه وه صحیح ده او په 5 سیکنډ نه بعد ما چې وکتله دغه تیږې هغه ویلاسټي وه 30 میټر پر سیکنډ وه بدله شوې نه وه او ډایرکشن یې هم نه و بدل شوی نو دې دا مطلب شو چې دا باډۍ نه ده دا تیږه دا په ډاینامیک ایکویلیبرم کې ده صحیح ده ډاینامیک ایکویلیبرم بیا دوه قسمونه دي صحیح ده نو ډاینامیک ایکویلیبرم بیا دوه ټایپس دي خو هغه دوه قسمونه دي صحیح ده نو هغه ډاینامیک ایکویلیبرم قسمونه نه یا هغه چې کوم مختلف شکلونه دي ډاینامیک ایکویلیبرم ول هغه باره کې خبرو کولو نه مخه زه تاسو ته دوه ټرمز ایکسپلین کړ دوه داسې شیان ایکسپلین کړ چې هغه به تاسو ته به دا ډیفینیشن کې مدد درکوي نو هغه کې یو دی لینیر ویلاسټي صحیح ده نو لینیر ویلاسټي څه ته وایي یا لینیر یونیفارم ویلاسټي صحیح ده نو لینیر یونیفارم ویلاسټي دا ته وایي که نه لینیر یونیفارم ویلاسټي فار ایگزامپل دا یو ګاډی دی که نه صحیح ده دا یو ګاډی دی دا روان دی سیده صحیح ده یو مخصوص ویلاسټي ده 10 میټر پر سیکنډ په یو سیکنډ کې 10 میټر فار ایگزامپل په دې ټایم باندې टी = 0 په 0 سیکنډ باندې د ویلاسټي ده 10 میټر پر سیکنډ او دا سیده روان دی که نه په یو ډایرکشن کې سیده روان دی او ګاډی چې دلته راورسېده نو دلته هم ویلاسټي یې وه 10 میټر پر سیکنډ دلته یې په یو سیکنډ کې 10 میټره 30 میټرز کور کول او دلته هم په یو سیکنډ کې 30 میټرز کور کول صحیح ده 10 میټر یې کور کول صحیح ده टी = 5 سیکنډ په 5 سیکنډو نه بعد فار ایگزامپل په 0 سیکنډ باندې نه وه چې کم ټایم مونږ دا ګاډی کتل شروع کړل نو د ګاډي ویلاسټي وه 30 میټر پر سیکنډ مطلب په یو سیکنډ کې یې 10 میټر فاصله کور کوله فاصله توی کوله یا په یو سیکنډ کې 10 میټره دا ګاډی مخ ته تګ یې کوو صحیح ده کله 0 टी = 0 او چې کله په टी = 5 سیکنډ و مطلب 5 سیکنډو نه بعد په 15 سیکنډو نه بعد مونږ کتو نو دغه ګاډي هغه ویلاسټي وه 10 میټر پر سیکنډ یا 30 میټر پر سیکنډ مطلب په یو سیکنډ کې 10 میټر فاصله مخ ته تګ یې کوو نو دلته هم 30 میټر پر سیکنډ وه دلته هم 30 میټر پر سیکنډ وه او د ګاډی سیده روان و ډایرکشن یې هم نه و چینج کړی نو دا د یونیفارم لینیر ویلاسټي چې هغه په سټریټ لاین کې ځي مطلب دا وي چې هغه گردش نه کوي فار ایگزامپل دا ګاډی دی اوس روان دی که نه صحیح ده سیده روان دی که نه دا چې اوس فار ایگزامپل موډ اخلي صحیح ده ټرن اخلي صحیح ده نو دا به داسې راځي صحیح ده لکه دا به داسې راځي فار ایگزامپل دا پین دی که نه دا پین دی صحیح ده دا اوس روان دی صحیح ده په یو ویلاسټي سره روان دی یو داسې ویلاسټي دی کانسټنټ ویلاسټي سره روان دی اکسلریشن سره ډایرکشن مطلب دای نه بدلوي نو هغه شی یونیفارم لینیر ویلاسټي صحیح شوله چې او بل فار ایگزامپل یو پیستول دی صحیح ده یو پیستول دی که نه فار ایگزامپل دا یو رف پیستول ما جوړ کړ نو د نه چې کوم بولټ وي ګولۍ صحیح ده ازنه وځي نو هغه سیده ځي صحیح ده
صحیح ده. نو دا بولټ چې کوم دی دا د بولټ لینیر ویلاسټي شوله. صحیح شوله، لینیر ویلاسټي شوه. صحیح شوله. او کدا ایون کدا بولټ نه ده، فار ایگزامپل دا بولټ داسې سیده روانه ده که نه، او د هوا په وجه باندې لږ داسې را لږ د هوا په وجه باندې لږ داس کاږه شوله، دا لارې لکه کاږه شوله. لکه تاسو د کرکټ بال لیدلی وي چې کله څوک شاټ ووایي نو هغه بال نه وي داسې لږ کوږ شي ځمکه طرف ته لاندې راشي، نو بیا هم دا لینیر ویلاسټي ده. صحیح ده. صحیح ده. خو یونیفارم لینیر ویلاسټي نه ده. صحیح ده. ولې چې ډایرکشن یې چینج کړه. نو یونیفارم لینیر ویلاسټي دا شوله چې یو ګاډی دی یا یو بولټ دی سیده روان وي او ویلاسټي یې کانسټنټ وي. صحیح ده. مطلب سپیډ یې کانسټنټ وي. صحیح ده. او ډایرکشن هم یو وي. صحیح ده. نو هغه ته وایي یونیفارم لینیر ویلاسټي، مطلب ویلاسټي یې کانسټنټ وي او ډایرکشن هم هغه ډایرکشن وي. صحیح ده. نو هغه ته وایي یونیفارم لینیر ویلاسټي. لینیر ویلاسټي یا یونیفارم لینیر ویلاسټي دا ته وایي لکه مین کنسپټ یې دا دی چې هغه شی په ځان باندې روټیټ کوي نه، که یو شی مخته حرکت کوي او گردش نه کوي، په ځان باندې گردش نه کوي او سیده روان وي. صحیح ده. نو هغه ته وایي یونیفارم لینیر ویلاسټي ورته وایي. فار ایگزامپل یو شی مخته تګ کوي. صحیح ده. فار ایگزامپل یو شی ګړی دی یا یو ابجیکټ دی که نه، دا مخته پر مخ تګ کوي که نه، مخته دلته روان دی، مخته سیده روان دی. صحیح ده. او دا په ځان باندې گردشت نه کوي یا یو مخصوص په سنټر باندې گردشت نه کوي. صحیح ده. نو دا وایي لینیر ویلاسټي ورته وایي. صحیح ده. لینیر ویلاسټي کله گردشت نه وي پکې یا په یو شی باندې ګرد ورد راګرځېږي نه، نو هغه ټایم کې چې کومه ویلاسټي وي هغه ته وایي لینیر ویلاسټي. صحیح ده. دا لینیر دی، LINEAR لینیر ویلاسټي. او چې کله دا کوم ابجیکټ دی دا په سید کې روان وي ډایرکشن نه بدلوي. صحیح ده. او سپیډ یې هم کانسټنټ وي. فار ایگزامپل دلته 30 میټر پر سیکنډ ده او دلته هم 30 میټر پر سیکنډ ده، سپیډ یې کانسټنټ وي او ډایرکشن یې یو وي، بیا هلته ورته وایي یونیفارم لینیر ویلاسټي. صحیح ده. اچھا دا خو یونیفارم لینیر ویلاسټي شوله. صحیح شوله. اوس به تاسو ته زه بل د سره ریلیټډ کنسپټ دی چې از تاسو ته ایکسپلین که هغه دی او بل کنسپټ دی انګولر ویلاسټي. صحیح ده. انګولر ویلاسټي څه ته وایي؟ فار ایگزامپل تاسو ته به زه اوس یو شی در وښایم، یو تاسو ته به ویډیو شو کوم زما د کمپیوټر په سکرین باندې، نو تاسو به لیدلی وي هغه نامخه به زه یې ورته داسې لکه تاسو به لیدلی وي چې دا سی ډي ډسک نه ده، سی ډي ډسک. صحیح ده. یا جنریټر پولی هغه چې کله دنه هغه چې کوم ځای باندې فار ایگزامپل دا سی ډي ډسک ده، دا سی ډي ډسک سرکل کې ګول مومنټ کوي. صحیح ده. په ځان باندې روټیټ کیږي. صحیح ده. لکه څنګه زه به تاسو ته زما کمپیوټر سکرین باندې تاسو ته زه وښایم. نو دا ګورئ دا یو سی ډي ده که نه، او دا سی ډي ډسک ده. صحیح ده. لکه دا تاسو وینئ یو منټ. نو دا ګورئ دا چې کوم دی دا چې کوم باندې کرسر دی دا سی ډي ده او دا پاس چې کوم سی ډي ډسک ریډر ده که نه، نو دا سی ډي ده که نه. نو دا سی ډي اوس ګرد ورد به تاسو به ګورئ چې دا به ګول چکر وایي. صحیح ده. نو تاسو دا زه شو کوم. نو دا ګورئ د سی ډي چې کومه دنه ده دا اوس ګول چکر وایي که نه، لکه دا وینئ دا ګول ګرد ورد راګرځېږي. صحیح ده. نو دا تاسو وکتله چې دا سی ډي نه ده، د ټایپ ډایګرام یې تاسو په ویډیو کې وکتله چې داسې ډایګرام و سی ډي فار ایگزامپل داسې ډایګرام و که نه، لکه دا ګول دا خو ګول نه ده خو هغه ګول و که نه. نو دا سی ډي داسې ګرد ده
را ګرځيږي لکه ګول چکر را وای. صحیح ده. نو انګولر ویلاسټي ایکسپلین کول د ډایګرام سره ریلیټډ دي. دا به زه نه وای د تاسو ته جوړ کوم. نو انګولر ویلاسټي نو دا یو ګول فار ایگزامپل دا ګول سی ډي شولا کنه. دا ګول نه د تاسو ګول کنسیډر کړئ. صحیح ده. نو دا ګرد وردا راځي کنه دا څه ګول چکر وای. نو فار ایگزامپل مونږ تاسو به ریډین انګلز ویلی وی کنه سټریډینز ویلی وی. نو باکه فار ایگزامپل دا سرکل نه دی دا 360 ډیګري دی. صحیح ده. دا سرکل ټوټل نه دی دا 360 ډیګري دی. صحیح شولا. مطلب دا ګول چې کوم سرکل دی دا ټوټل 360 ډیګري دی. صحیح ده. نو مطلب تیټا چې کوم دی دا 360 دی یا 2 پای هم ورته وای. 360 ډیګري یا 2 پای. صحیح ده. دا تیټا چې کوم دی. نو فار ایگزامپل دا سنټر دی کنه دا ډیسک وال یا دا سرکل وال یا دا چې کوم دی. نو فار ایگزامپل دا ته دې ځای ولاړی. صحیح ده. A پوینټ باندې کنه. نو تر A پوینټ دا ډیسک روټیټ شولا. نو دا A پوینټ بدلته راشي. صحیح ده. B ته. صحیح ده. نو B ته چې راغی نو دا فاصله د کور کړله تر دې ځای نه B ته لاړلې لکه دا ډیسک چې کله روټیټ کېدله نو دا A پوینټ به B پوینټ ته راشي. صحیح ده. نو دا ډیسټنس چې کور شوله نو دا ته مونږ ورکو S ډلټا S. ډلټا S دلته ډیسټنس شو کوي. دا فاصله شو کوي چې دې ځای نه دې ځای پر څوره فاصله دا ډیسک لاړله. نو د ډیسک چې کله روټیټ کېدله یا ګرده ورده راتلله داسې راتلله ګول نو دا A پوینټ لاړ شو د B پوینټ ته. صحیح ده. فلحال مونږ پورا سرکولیشن نه کوو صرف دومره لاړله چې A B پوینټ ته لاړ شو. نو صحیح شوله. نو دا A پوینټ چې دلته B ته لاړ شو کنه. صحیح شوله. نو تر دې ځای نه دې ځای پر ډیسټنس ډلټا S ورته وای. صحیح ده. او دا انګل دلته جوړه شوله کنه په سنټر باندې دا ته وای ډلټا تیټا. صحیح شوله. نو دا ډلټا تیټا نه ده ډلټا تیټا دا ته وای انګولر ډیسپلیسمنټ ورته وای یا ډیسټنس. صحیح ده. دا ته وای ډلټا تیټا ته وای انګولر ډیسپلیسمنټ. مطلب یو خو ډیسپلیسمنټ وی کنه دا اس چې کوم دی کنه او دا چې کوم تیټا ده دته وای انګولر ډیسپلیسمنټ. انګولر یو خو د عام چې کوم ډیسپلیسمنټ دی دا یا ډیسټنس دی کنه او یو د انګولر ډیسپلیسمنټ. نو انګولر ډیسپلیسمنټ څه شي شو ځکه ورته وای چې مونږ په تیټا کې ځای راوي. نو یو ډیسټنس چې کله په تیټا کې ځای راوي نو اته وای انګولر ډیسپلیسمنټ ځکه چې تیټا انګل شو کوي. صحیح ده. نو تیټا د انګل سره ریلیټډ ده نو دی وجه نه چې په تیټا کې مونږ کله ډیسټنس شو کوو نو هغه ته وای انګولر ډیسپلیسمنټ. نو تیټا چې کومه فارمولا ده. صحیح ده. دا ډیسټنس نو دا چې کوم دی د سنټر نه تر A پوینټ پر چې کوم ډیسټنس ته هغه ته وای R ریډیوس کنه. سنټر نه چې کوم د آرک نه دا ګول سرکمفرنس نه دی دته سنټر او د سرکمفرنس مانس کې چې کوم ډیسټنس دا ته وای R. صحیح ده. دا هم R شو ځکه چې دا د سنټر نه دی ځای پر ډیسټنس په آرک په سرکمفرنس نه دا ګول چې کوم لاین دی دا خط دی نو په دا باندې سنټر نه دی ځای پر چې کوم ډیسټنس دا R دی او دا هم R دی دا دواړه سره ایکوال دي. نو دلته چې کوم دا تیټا نه ده دا انګولر ډیسپلیسمنټ شو کوي. مطلب دا چې دا ډلټا تیټا مونږ ته دا شو کوي چې B پوینټ په کم ځای دی لکه د A نه B پر څومره لاړلی. صحیح ده. دا تیټا باندې ډیپند ده لکه دا ډلټا S او تر دې ځای پر کوم ډیسټنس ده. صحیح ده. او ډلټا تیټا. صحیح ده. دا انګل. صحیح ده. دا دواړه سره تعلق لري. صحیح ده. یو بل سره په فارمولا باندې ریلیټډ دي. نو دواړه مطلب دا شو کوي چې A په کم ځای کې B په کم ځای A تر کم ځای پر لاړله. صحیح ده. لکه فار ایگزامپل داسې وي. صحیح ده. صحیح ده. نو فار ایگزامپل اول A دلته وي کنه نو چا درته ویلی وای چې تیټا دومره ده. صحیح ده. 90 ده کنه ډلټا تیټا
डेल्टा थीटा 90 बराबर अदा नो दे ए लाइन ता 90 छे दे दा दे सीधा परपेंडिकुलर दे सही दा नो मुंग ता थीटा ना पता लगदा छे बी ता रागलो सही दा नो तर ए ना बी परा मतलब थीटा मुंग ता छारा खड़ी वा डेल्टा थीटा छे 90 डिग्री दा सही दा नो आगा ए ता 90 डिग्री बने छकला मुंग वो नो बी ता मुंग दलता रागलो सही दा लका मुंग ता पता लगदा छे यार बी बने जका छे दा लाइन चकुम दे तर दे जाए पर सीधा परपेंडिकुलर लाइन छे ए ता हुआ 90 एंगल बने नो दा दे पॉइंट बंदे राजी सही दा लका एंगल ना मुंग ता पता लगदा छे बी ए दे जाए ना बी ता लड़ला सही दा बी पॉइंट दा दे सही दा नो फॉर एग्जांपल मुंग ता डेल्टा थीटा 90 राकड़ी वा सही दा नो 90 एंगल बंदे सिर्फ दा पॉइंट पर 90 एंगल बंदे रातला इशी सही दा ये देना अलावा नो ये क्यों हम 90 एंगल न दे 90 एंगल बंदे न दे यो बल सिर्फ दा पॉइंट पर 90 एंगल 90 एंगल बंदे नु मुंग ता पता लगे दिला चे बीता मुंग रागलो ओ मतलब वो दाव गोरे दा हम मुंग डिस्टेंस कवर करला सही दा आर्क सही दा तर एना बी पर हम यो डिस्टेंस एस वर्ता वाई आर्क सही शोला नो द आर्क हम कवर को लका 90 मुंग ता चारा कड़ी वा सही दा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 90 नो आगा 90 एंगल हम चौ वाला दे दुमरा पर दे जाइना दे जाई पर रातला नो आगा सीधा मुंग चलाइन वो नो दा बी रातलो नो तर एना बी पर 90 एंगल मंदे चलाडलो नो डेल्टा एस दा मुंग कवर को सही शोला नो डेल्टा थीटा फार्मूला दा डेल्टा थीटा फार्मूला दा डेल्टा एस और आर सही शोला मतलब डेल्टा एस दा एंगुलर डिस्टेंस हुआ तर एना बी पर डिस्टेंस होला और आर चुकुम दे दा रेडियस ता का ना लगा दे सेंटर ना तर बी पर ए पर कम डिस्टेंस दा रेडियस थे और द सेंटर ना तर बी पर कम रेडियस दा हम दा कम डिस्टेंस दा हम रेडियस नो दा द्वारा सरा इक्वल दी नो डेल्टा थीटा ना दा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे फार्मूला दा डेल्टा एस और आर सही शुला और चुकुम दे नो फॉर एग्जांपल दा हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो नो तासु ता पता शता छे वेलोसिटी फार्मूला दा velocity formula the distance but divided by time सही दा distance divided by time दा का ना नो दलता चुकुम distance था सही दा distance नो distance मुंग अमूमन पर s सरा जाए रहो सही दा s डेल्टा एस सरा जाए रहो या पर एस या डेल्टा एस सरा जाए रहो और टाइम चुकुम दे आगा मुंग पर डेल्टा टी सरा जाए रहो सही दा अच्छा नो टाइम मुंग पर टी सरा जाए रहो सही शोला और दलता चुकुम मुंग रे डेल्टा थीटा दे सब बराबर दा डेल्टा एस और आर बराबर दे सही दा नो का दा चुकुम दे सही दा बता बल जाएगा तौलिकम अच्छा दबा बल जाएगा तौलिकम लगा देना मुंग यो दा फार्मूला दा सही दा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस और आर सही दा और द डिस्टेंस वेलोसिटी फार्मूला दा या स्पीड फार्मूला सही दा डेल्टा एस और टी डेल्टा टी सही दा उसका दा फार्मूला मुंग गोरो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस और आर सही दा नो द्वारा साइड ना चेकुम दी मुंग पर आर सारा मल्टीप्लाई को सही दा नो चुप आर सारा मल्टीप्लाई को दलता में आर वर मल्टीप्लाई को दलता में आर वर मल्टीप्लाई को सही दा नो दा आर बा सारा कटशी आर बदलता राशि नो आर डेल्टा थीटा इंटू आर इज इक्वल टू डेल्टा एस सही दा मतलब डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा सही दा नो दा फार्मूला ना दा फार्मूला उस पर दा पदे फार्मूला के पुट के सही दा दे वेलोसिटी फार्मूला के नो वेलोसिटी बशी डेल्टा एस और डेल्टा टी दा का ना वेलोसिटी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम दे का ना नो डेल्टा एस चुकुम दे दलता मुंग डिराइव करे दे छे आर डेल्टा थीटा बराबर दे नो आर डेल्टा एस बजाई बंदे आर इंटू डेल्टा थीटा
باندې د ځای د ډلټا اس په ځای باندې آر ډلټا ټیټا مونږ ولګوله دلته مو ولیکله نو ډلټا ټی به په هغه سیر باندې راشي ډلټا ټی کې هیڅ بدلون نه راغی صحیح ده نو دا نوې فرمولا مو سره ولا چې دا لیکه شي آر انټو ډلټا ټیټا اور ډلټا टी صحیح ده نو دا ډلټا टी نو دا چې وګورئ دا ټرم صحیح ده ډلټا ټیټا او ډلټا टी نو ډلټا ټیټا چې کوم دی هغه د انګولر ډیسټنس ده کنه انګولر ډیسټنس ده کنه صحیح ده نو انګولر ډیسټنس چې په ټایم باندې تقسیم کې صحیح ده لکه په ډلټا टी باندې تقسیم کې صحیح ده دام په ډلټا टी باندې تقسیم کو نو ډیسټنس چې په टी باندې تقسیم کې نو هغه نه راشي سپیډ راځي کنه چې ډلټا ټیټا انګولر ډیسپلیسمنت ده نو انګولر ډیسپلیسمنت چې په टी باندې تقسیم کې نو هغه دلته هم په टी تقسیم کې لکه دا انګولر ډیسپلیسمنت دی صحیح ده نو په टी باندې تقسیم کې نو سپیډ ډیسټنس نه یا ډیسپلیسمنت چې په टी باندې تقسیم کې نو هغه نه سپیډ راځي نو انګولر ډیسپلیسمنت چې په ډلټا टी تقسیم کې نو هغه نه براشي انګولر ویلاسټي چې موږ په w سره شو کوو صحیح ده نو انګولر ویلاسټي څه برابر دی ډلټا ټیټا باي ډلټا टी صحیح ده انګولر ویلاسټي برابر ده ډلټا ټیټا انګولر ډیسپلیسمنت ډلټا ټیټا ډیوایډډ باي ټایم صحیح ده نو دا چې کوم دی مونږ سره وی راغلی و صحیح ده دا فرمولا صحیح ده نو وی راغلی و آر انټو ډلټا ټیټا اور ډلټا टी صحیح ده او انګولر چې کوم ویلاسټي ده صحیح ده انګولر ډیسټنس چې کله په ټایم باندې تقسیم کې صحیح ده ډلټا ټیټا چې په ټایم باندې تقسیم کې نو یغه راځي انګولر سپیډ یا انګولر ویلاسټي نو یغه انګولر ویلاسټي فرمولا ده ډلټا ټیټا اور ډیوایډډ بای ډلټا टी صحیح ده نو ا د w باندې موږ شو کوو صحیح ده نو دلته چې کوم وی راغلی دا r انټو v از اکول ټو r انټو ډلټا ټیټا اور ډلټا टी نو دا به راشي د ډلټا ټیټا اور ډلټا टी په ځای باندې w مونږ پټ کړو نو v به برابر شي r انټو اومیګا صحیح ده w دا w ته وای اومیګا صحیح ده نو انګولر ویلاسټي ته مونږ وای اومیګا صحیح ده په w سره شو کوو صحیح ده نو دا چې کوم ویلاسټي ده دا لینیر ویلاسټي ده صحیح ده دا چې کوم ویلاسټي ده دا لینیر ویلاسټي ده صحیح ده او دا چې کوم اومیګا ده w دا انګولر ویلاسټي صحیح ده چې تیټا نه راوتلې ده صحیح ده چې کلام تیټا په टी باندې تقسیم کو نو د راکې نو انګولر ویلاسټي نه اومیګا صحیح ده دا ډلټا ټیټا اور ډلټا टी صحیح ده نو انګولر ویلاسټي اچھا نو موږ سره دوه کیسز راغلل کنه یو راغله لینیر ویلاسټي صحیح ده چې په وی سره عموما تاسو بلې دلی وی لینیر ویلاسټي دا چې کومه وی دا وی صحیح ده نو هغه دا ډلټا اس اور ډلټا टी صحیح ده او یو دا انګولر ویلاسټي چې هغه ته وایي ډلټا ټیټا اور ډلټا टी صحیح ده دا ته انګولر ویلاسټي ولې وایي ورته چې تیټا نه دا انګل شو کوي نو چې انګل په ټایم باندې ډیوایډ کې نو هغه نه انګولر ویلاسټي راشي لینیر ویلاسټي مطلب دا لینیر ویلاسټي شو v ډلټا اس اور टी لینیر ویلاسټي شو او دا شو انګولر ویلاسټي مطلب لینیر ویلاسټي چې یو بډای وینه ده چې یو بډای سیده روانه وي روټیټ کوي نه ځان باندې گردش نه کوي مطلب چې یو بډای په ځان باندې گردش نه کوي روانه وي په یو لار باندې روانه وي گردش نه بغیر روانه وي نو هغه مونږ په وی سره کیلکولیټ کوو او چې یو بډای په ځان باندې گردش کوي لکه ګول چکر وای نو هغه مونږ په اومیګا سره مېر کوو یو سپیډ چې کوم دی هغه یو شای چې گردش کوي ګول نو یو سپیډ مونږ په اومیګا سره چې ډلټا ټیټا او ډلټا टी فرمولا یې ده صحیح ده نو تاسو ولیدل چې هغه ډیسک ما درته شو کړی و کنه چې یو ډیسک په ګول چکر کې روان وي صحیح ده
ګول چکر کوي. صحیح ده. نو یو سپیډ مونږ په اومیګا سره شو کوو. صحیح ده چې هغه فرمولا ده ډلټا ټي ټیټا اور ډلټا ټي. صحیح ده. او یو بډای چې سیده روانه وي په وی سره مونږ سیده یا مطلب روانه وي چې څنګه زیګ زیګ روانه وي چې کم څرنګه روانه وي هم مونږ یو ویلاسټي چې روټیټ کوي نه گردش کوي نه نو یو ویلاسټي مونږ په وی سره شو کوو چې هغه فرمولا ده ډلټا اس اور ډلټا ټي. صحیح ده. نو دلته ټیټا نه ده د انګولر ډیسپلیسمنت ده مطلب چې په ګول څومره چکر یې ولای دی څومره چکر یې ولای دی. صحیح ده. څومره ګول چکر یې ولای دی او دا اس کوم دی د فاصله څومره کور کړی ده عموما چې کوم مونږ ویني. صحیح ده. نو دلته اوس مونږ به ګورو چې اوس به ټایپس اف ډاینامیک ایکویلیبرم ته مونږ راشو. صحیح ده. نو ټایپس اف ډاینامیک ایکویلیبرم ته شرح شو د دوه کنسپټ هم چې کوم ایکسپلین کړل دا د ټایپس اف ډاینامیک ایکویلیبرم نه د سره تعلق لري. نو هغه اولی ټایپ ته ډاینامیک ټرانسلیشنل ایکویلیبرم. صحیح ده. ډاینامیک ټرانسلیشنل ایکویلیبرم. صحیح ده. نو دا څه ته وایي دغه بوک ډیفینیشن ګورئ. when a body is moving with uniform linear velocity the body is said to be in dynamic translational equilibrium. صحیح ده. نو تاسو ګورئ ما تاسو ته یونیفارم لینیر ویلاسټي او انګولر ویلاسټي یوازې ایکسپلین کړل. یو وجه دا ده چې اوس ډاینامیک ټرانسلیشن ایکویلیبرم دا ته وایي چې کله باډۍ فار ایگزامپل ګورئ ډاینامیک ټرانسلیشنل ایکویلیبرم دا ته وایي چې کله یو باډۍ باندې فورسز ولګي. صحیح ده. فار ایگزامپل دا یو باډۍ ده که نه مونږ سره په دا باندې فورسز لګېدلې دي. صحیح ده. دا باندې مختلف فورسز لګېدلې او دا باډۍ په روانه ده که نه سیده روانه ده یونیفارم لینیر ویلاسټي ده. صحیح ده. یونیفارم لینیر ویلاسټي لري. صحیح ده. لکه سیده روانه ده ډایرکشن هم نه چینج کوي او سپیډ هم نه چینج کوي. دلته فار ایگزامپل 30 میټر پر سیکنډ ویلاسټي ده. صحیح ده. او دلته چې هم راغله هغه فورسز په لګېدلې دي. صحیح ده. او ویلاسټي هم 30 میټر پر سیکنډ ده. صحیح ده. او ډایرکشن هم نه چینج کړي سمت او طرف هم نه دی چینج کړي. او د مطلب دا شو چې دا په ډاینامیک ټرانسلیشنل ایکویلیبرم کې ده. صحیح ده. ټرانسلیشن چې لینیر ویلاسټي لري. ډاینامیک ټرانسلیشن ایکویلیبرم اته وایي چې یو باډۍ په لینیر ویلاسټي یونیفارم لینیر ویلاسټي سره روانه وي. یونیفارم لینیر ویلاسټي سره روانه وي. صحیح ده. مطلب چې خپل ویلاسټي نه چینج کوي او نه ډایرکشن چینج کوي. نو هغه ته وایي ډاینامیک ټرانسلیشنل ایکویلیبرم. مطلب چې یو باډۍ باندې فورسز لګېدلې دي. صحیح ده. او هغه چې کوم ویلاسټي ده صحیح ده هغه یونیفارم لینیر ویلاسټي ده. بشک فورسز په لګېدلې دي خو ویلاسټي یونیفارم لینیر ویلاسټي ده. مطلب نه ډایرکشن چینج کوي او نه د ویلاسټي. دلته یې 30 میټر پر سیکنډ او دلته هم 30 میټر پر سیکنډ ده. نو دا باډۍ په یونیفارم ډاینامیک ټرانسلیشن ایکویلیبرم کې ده. صحیح شوله. اوس بل ټایپ یې دی اچھا بل ټایپ نه سوري بل ټایپ نه زه به تاسو دلته چې کوم بوک کې اگزامپل درکړی دی چې فار ایگزامپل پیراټروپر چې کوم وي پیراټروپر اجکل جهاز نه وي دا یو جهاز دی که نه. فار ایگزامپل زه به تاسو ته په ویډیو کې شو کوم. فار ایگزامپل یو جهاز دی که نه دا جهاز نه چې کوم د هوا چترۍ نه وي هغه ټې پاکې راکوشي لاندې رادنګي که نه. نو دا په یو کانسټنټ ویلاسټي سره لاندې روان وي که نه. صحیح ده. کانسټنټ ویلاسټي سره چې کله دی لاندې روان وي دا ویلاسټي چې کوم وي که نه هغه مطلب یونیفارم وي. صحیح ده. مطلب بدلیږي نه په سیده ډایرکشن کې لاندې روان وي او په یو کانسټنټ ویلاسټي سره روان وي. فار ایگزامپل 40 میټر پر سیکنډ سره لاندې روان دی او چې کله ځمکه ته راسي ځمکه ته دلته راسي که نه نو هلته هم 40 میټر پر سیکنډ وي. صحیح ده. لاندې چې ځمکه ته راسي هلته هم 40 میټر پر سیکنډ دلته هم 40 میټر پر سیکنډ باندې دا پیراټروفر چې کله نه وي د چترۍ کې د جهاز نه لاندې رادنګ کي که نه نو
یو کانسټنټ ویلاسټي سره روان وي سیده په یو ډایرکشن کې صحیح ده. نو دا چې کوم کس دی دا چترۍ وال دا اوس په ډاینامیک ټرانسلیشنل ایکویلیبرم کې ده صحیح ده. ایکویلیبرم صحیح ده. دا ته زه به تاسو ته په ویډیو کې شو کوم دا څنګه وي لکه اوس دا ګورئ صحیح ده. دا یو کس دی د جهاز نه لاندې راځي که نه دا اوس اول چې را دنګ کي که نه دا اوس د جهاز نه دای لاندې راځي صحیح ده. اوس دا کسان لاندې را دنګ کوي دا اوس وګورئ اول چې را دنګ کړل دوی مطلب ویلاسټي مطلب لږ تیزه شوله خو اوس چې کله لاندې دی روان شي دا ګورئ چې کله 55 میټر پر سیکنډ باندې دوی ویلاسټي ده دا اوس لاندې کانسټنټ ویلاسټي سره روان دي دا ویلاسټي نه ده دا اوس بدلیږي نه. فار ایگزامپل دا اوس بدله شوله و دی چې کله د چترۍ خلاصه کی صحیح ده نو دا په اوس ویلاسټي ودرېږي صحیح ده. اوس دا کس لاندې چې روان دی دا بالکل فکس ویلاسټي سره 5 میټر پر سیکنډ سره لاندې روان دی که نه مطلب دا ویلاسټي چینج بدلیږي. نو دا ویني دا ویلاسټي کانسټنټ ته لاندې چې کله دوی راځي دا کس اولی چې کله دوی راکوز کېدل نو 55 میټر پر سیکنډ یې وه چې لاندې مطلب چترۍ خلاصه کړه نو 5 میټر پر سیکنډ سره دی لاندې دا کس روان دی که نه دا کس نه دی د لاندې روان دی. نو دا په یو کانسټنټ یونیفارم لینیر ویلاسټي سره لاندې روان وي ځمکه ته نو دا ویلاسټي چینج کېږي نه. نو دا کس چې کوم دی دا په ډاینامیک ټرانسلیشنل ایکویلیبرم کې ده صحیح ده. نو د ډاینامیک ایکویلیبرم یو بل ټایپ دی هغه ته وایي ډاینامیک روټیشنل ایکویلیبرم صحیح ده. نو روټیشنل تاسو ته پته ولګېدله چې ګول چکر والا ایکویلیبرم صحیح ده مطلب هغه ایکویلیبرم چې پاکې ګول چکر وي صحیح ده هغه توازن چې پاکې ګرځېدل وي ګول په یو دایره کې ګول ګرځېدل ورته لکه څنګه ما انګولر ویلاسټي ته ایکسپلین کړي وه نو دا ګورئ دغه سره ریلیټډ ده دغه سره تعلق لري ډاینامیک روټیشنل ایکویلیبرم صحیح ده. اوس بک ډیفینیشن ګورئ when a body is moving with uniform angular velocity صحیح ده. uniform angular velocity the body is said to be in dynamic rotational equilibrium صحیح ده. نو تاسو ته ما انګولر ویلاسټي ایکسپلین کړی وه صحیح ده ایکسپلین مې کړه درته. نو فار ایگزامپل دا یو ډیسک نه دی صحیح ده دا چې کله داسې ګول چکر وایي صحیح ده ګول راځي تاسو ته ما ویډیو کې شو کړی وه نو هغه چې ګول سرکولر موشن کوي صحیح ده روټیشن کوي صحیح ده. نو یو چې کوم انګولر ویلاسټي ده اومیګا صحیح ده اومیګا چې هغه فارمولا وه ډلټا تیټا اور ډلټا ټي صحیح ده. دا چې کله یونیفارم وي صحیح ده دا اومیګا نه ده د انګولر ویلاسټي دا چې کله یونیفارم وي صحیح ده یونیفارم مطلب کانسټنټ وي صحیح ده اکسلریشن پکې نه وي. نو دا چې کله د انګولر ویلاسټي نه دا ګول ډیسک والا صحیح ده دا چې دا ګول چکر وای دا کله د اومیګا نه ده د ګول ډیسک والا صحیح ده انګولر ویلاسټي دا یونیفارم وي او کانسټنټ وي صحیح ده مطلب اکسلریشن پکې زیرو وي. نو دته وای دا باډي باندې فار ایگزامپل فورس نو دته وای ډاینامیک روټیشنل ایکویلیبرم صحیح ده چې کله یو باډي when a body is moving with uniform angular velocity the body is said to be in dynamic rotational equilibrium مطلب چې کله یو باډي باندې فورسز ولګي صحیح ده فار ایگزامپل په دا ډیسک باندې ما زور ورکو صحیح ده نو د ډیسک په ګول چکر کې روان شو صحیح ده. نو چې کله فورسز ما په لګولې دي نو دا ډیسک په ګول چکر کې روان شو نو دا ډیسک چې کله ویلاسټي نه ده انګولر ویلاسټي دا یونیفارم وي او کانسټنټ وي صحیح ده. نو دا مطلب چې دا ډیسک په ډاینامیک روټیشنل ایکویلیبرم کې ده صحیح ده. چې کله هم ډیسک ګول فار ایگزامپل دا ډیسک ته صحیح ده فار ایگزامپل دا ډیسک ته کنه لکه دا ډیسک ته په دا باندې ما فورسز ولګول صحیح ده نو دا ډیسک ګول چکر شروع کو صحیح ده. نو ګول چکر چې شروع کو دی مطلب دی چې انګولر ویلاسټي لري صحیح ده اومیګا صحیح ده. نو هغه اومیګا کله یونیفارم وي صحیح ده مطلب کانسټنټ وي نو مطلب دا چې کوم ډیسک دا اوس په ډاینامیک روټیشنل ایکویلیبرم کې ده صحیح شوله. نو دا د روټیشنل ایکویلیبرم مطلب ډاینامیک روټیشنل ایکویلیبرم
ډیفینیشن او ایکسپلینیشن او ما انګولر ویلاسټي چې کله درته ایکسپلین کړی و هغه ټول مزه درته ایکسپلین کړل چې د ډیفینیشن سره د تعلق لرو. صحیح ده. نو انګولر ویلاسټي چې کله کانسټنټ وي، صحیح ده، مطلب فار ایگزامپل یو پولی دا، یو جنریټر پولی دا یا یو ډیسک دا چې کله ګول چکر وای، صحیح ده، نو یو ویلاسټي نه ده، ګول چکر چې کوم سپیډ ده، صحیح ده، هغه کانسټنټ وي، مطلب بدلیږي نه، یو مخصوص سپیډ سره روان وي، صحیح ده. نو هغه بیا په ډاینامیک روټیشنل ایکویلیبرم کې ده. صحیح شوله. او دا لیکچر به موږ دلته اینډ کو، ډېر زیات وخت شو. ان شاء الله نیکسٹ لیکچر به راځي لنډ ټایم کې به زه نور لیکچر هم کوم. تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او ان شاء الله مزید فیوچر کې چې نور ویډیوز درته راځي هغه به تاسو ته ان شاء الله چې کله اپلوډ کوم نو تاسو ته به هغه نوټیفیکیشن درځي. او څه کوېسچن وي تاسو کمنټ کې هم ویلی شئ او نور چې څه داسې سجیشن وي تاسو ویلی شئ.